څنګه تاسو ته پته ده چې بغیر ایجوکیشن نه د قومونو ترقی چې کوم دا اسی یو خواب دی. کسو کوئی چې بغیر تعلیم نه ایجوکیشن نه با یو ملک یا یو کنټریز ترقی وکي، یو نیشن ترقی وکي، نو دا امپاسیبل خبرې دي. کم قومونه چې مونږ یې نو په بیک هسټري کې یا په پیریډ اوس پیریډ کې ریسنٹ پیریډ کې هغه قومونه چې کوم دی لیډینګ کوي چې هغوی ایجوکیټډ قومونه. ایجوکیشن څه شی دی؟ علم دی. او څنګه زمونږ د حدیثو د قران نه ثابت ده او زمونږ اولنې وحی چې دا هغه شروع شوی ده د اقرا نه، نو بغیر اقرا نه او پڑھنا نه تعلیم نه بغیر ترقی چې کوم دا ناممکن ده. اوس علم څه شی دی؟ ظاهره خبره ده موږ ټول خدیو موږ علم کوو، نو د علم ډیفینیشن چې ده زموږ سره دی هغه چینج ان بیهیویر دی، پارټیکولرلی پازیټیو چینج. نو علم خو د ټولو نه اولنۍ خبره ده چې هغه علم دی چې زموږ په بیهیویر کې پازیټیو چینج راولي. که بېشک موږ د سکولونو کالجونو ته ځو او ډیګرۍ اخلو، نو موږ خو ډیګرۍ هولډر کېدی شو، خو موږ ایجوکیټډ نیشن نشو جوړېدی. او که زمونږ په دې ایجوکیشن کې څه کمی، نو موږ وخت په وخت کوشش کوو چې موږ هغه ریفارمز راولو او زمونږ د ایجوکیشن زمونږ نه ښه انسانان چې کوم دی دا جوړ کړي. زمونږ 95 ایکټ چې کوم دی هغې کې هم دا لیکلي دي، خو د بدقسمتۍ نه په دې باندې چا غور نه دی کړی. هکې هم دا ولیکلي دي پیپر سیټر دپاره چې تاسو کله پیپر سیټ کوئ نو اټ ویل بي ناٹ ایکسرسایز بیس بټ اټ ویل بي ټاپک بیس. تاسو چې کله پرچه ډیولپ کوئ نو دا به تاسو د ټاپک نه ډیولپ کوئ، د ایکسرسایز نه به نه ډیولپ کوئ. د بدو د قسمته پته نه لګي چې چا دا ایشوز راوستي ده چې یاره ته به پرچه چې کوم دی آوټ آف بک نه راولې، ته به پرچه آوټ آف ایکسرسایز نه راولې، ما ته به د ایکسرسایز هغه پیج هم ښیې، ما ته به د ایکسرسایز هغه نمبر هم ښیې، کوېشن نمبر به هم ښیې. نو د دغې وجې نه زمونږ نیشن بېشک چې ماشومان ډېرې ډېرې نمبرې مو واخلي، ښه ښه ډاکټران پرې جوړ شي، خو کومه کریشن چې دی هغه نه کېږي. که تاسو وګورئ زموږ سره ډېر قابلان ډاکټران دي، خو هغه تر دې حده پورې قابلان دي چې کوم حده پورې په کتابونو کې نه لیکلي، ډېر محنتیان دي. خو کوم نیو کریشن چې دی ډفرنټ بیمارۍ راځي، په هغې ریسرچ پکاري. نو زما خیال دی چې موږ په هغه سیسټم کې د اوسه پورې کامیاب نه یو. انجینرینګ سایډ باندې وګورو زموږ سره ښه قابلان انجینران دي، خو چې کوم پردي څیزونه دي په هغې باندې ځان پوه کړی دی. نو په ځای د دې چې موږ نیو کریشن وکړو، دنیا چې کوم دی زموږ کتابونه کاته شروع کړي، نو هله به موږ چې کوم دی زموږ ملک به ترقي کوي. نو زموږ سره په دې ایجوکیشن کې جرنلی 3 قسمه سټیک هولډرز دي چې په هغې کې زموږ سره پیرنټس دي، هغه کې سټوډنټس دي، او په هغې کې زموږ سره ټیچرز دي. نو دا درې وانو دپاره چې کوم دی دا زموږ د طرفه یو اطلاع ده، یو انفارمیشن دی چې برای مهرباني په دې باندې تاسو سوچ وکئ. که فرض که تاسو د خپل قوم ترقي غواړئ، نو موږ به په ځای د دې چې موږ رټه سیسټم ډیولپ کړی دی، د هغې نه موږ چې کوم دی لاړ شو او موږ کریشن سایټ ته لاړ شو، هله به زموږ قوم چې کوم دی دا ترقي کوي. به موږ په خپل ویب سایټ باندې زموږ ویب سایټ باندې به موږ تاسو ته پرچې چې کوم دی اپلوډ کوو، کانسپچوال بیس پرچې به راته اپلوډ کوو، او د هغې مطابق به موږ انشاءالله مخکې بیا ایگزامینیشن سیسټم طرف ته ځو. نو زه تاسو ته دا ویلم چې خپل بچي تیار کړئ. دا را روان ایرا چې دا په دې کې کمپټیشن چې دی دا بغیر د کانسپچوال ریډینګ نه ډېر زیات ګران دی، او دا 50% به په میډیکل سایډ باندې تله. نو زموږ انجینرینګ سایډ چې کوم دی هغه ډېر ویکنیس طرف ته روان دی. ریزن خو جدا جدا دي، ریزن باندې زه ډسکشن نه کوم، خو زه دا وایم که فرض کړه زموږ ټیکنالوجیکل سایډ دومره کمزوری شي دا کم طرف ته چې روان دی، نو آیا زموږ د ټیکنالوجي سره به څه کېږي؟ کم چې مطلب دی نیشنز دي یا زموږ ډیولپمنټل کارونه دي، نو زما کامن سینس دا وایي چې د هغې تعلق خو ټوټلي د ټیکنالوجي سره دی. او که موږ ټیکنالوجي پرېږدو او هغې ته کمزوري ماشومان لاړ شي، نو هغه به سبا زموږ انجینرینګ سایډ ته راځي او هغه به زموږ سره ساینټسټ چې کوم فزیکل ساینټسټ دي هلته به ځي. نو آیا هلته به زموږ څه پوزیشن وي؟ که زموږ ټیکنالوجي کولیپس شوه، نو آیا بیا به زموږ دا بلډینګونه څوک ودروي او زموږ دا روډونه به څوک جوړوي او زموږ دا پلونه به څوک جوړوي؟ نو زه خاص کر حکومت وقت هم دا میسج ورکول غواړم چې آیا دې سایډ باندې دوی څه فکر دی
دی انجینیرینګ یونیورسيټي مکمل زموږ پلاپ ته سکه لغوي زما خیال پیسونم مادر چې کوم اډمیشن فیس دی هغه ختمي او بار بار دا وایي چې موږ څوک اډمیشن نه راځي نو دې باندې چې کوم دی او د وخت لا خاص کر پکار دا چې دې باندې سوچو چې آیا زموږ د ټیکنالوژي سایډ په کوم طرف رواني دویمه خبره ده کم زموږ بچی چې هغه زیات چې د پوزیشن هولډرز دي پوزیشن واخلي هغه بیا خپل ځان رسي نو مطلب دا چې دا التا ابصور هغه شانتي افیشنسي هغه نشي شو کولای ځکه چې هغه د ټولي صوبې نه چې کوم دی هغه کریم خلک راغلي 2 3 کسان راغلي نو په کاردار زموږ د ادارې بهشک چې په خوا بدونه کمپټنسي بدی ادارو کې نه و او زموږ ډېر ښه ادارې کول او شوې دي